په خدای کې په قرآن پوي، په خدای کې په حدیث پوي، دا څوم کار دی موږ ورته لګیا یو. د میډیا په ذریعه خلک موږ هم راکوه، راځه موږ سره کښېنو یو نشست به وکړو، خبرې ولۍ ماحول کې علمي ماحول کې کنځل به نه کوو، بدرت جګړه به نه وي، علمي ماحول کې به موږ تاسو خبرې وکړو. خلکو ته موږ له مخامخ راځي نه هلته ناست دی وسوسې شریعت احکامات د عقل په بنیاد کې نه زیاتې کې بکي. دویم که زه تا ته ویل دا د ماسپښین 10 رکعاته مونځ دی، 10 رکعاته په 10 منټه کې زر زر کوي، دې نه دا ښه نه دي چې 2 رکعاته په 10 منټه کې خلاره وکړي. 1.5 روجې دي، دا ځوانان د رجوع خیال نه ساتي، د حقوقو خیال نه ساتي. او ځوانانو 1.5 مه نیسئ، 10 نیسئ، خو په خشوع په آدابو خیال یې ساتئ. انتهایی محترم مسلمانانو ورونو، د رمضان مبارک بابرکت او مقدس میں شروع ده. تیره جمعه ما ستاسو په وړاندې عرض کړی وو چې دغه د رحمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، او د الله رحمتونه په دې کې لکه د باران راورېږي. تیره جمعه ما ستاسو په وړاندې عرض کړی وو چې مجدد الفسانی رحم الله فرمایي د دې یوې میاشت مثال د 11 میاشتو سره داسې دی لکه د سمندر او د قطرې، یو طرف ته قطره بل طرف ته سمندر. دغسې د رمضان مبارک د میاشت مثال د سمندر دی او دغه د 11 میاشتو مثال هغه د قطرې دی. دومره د الله رحمتونه په کثرت سره په زیادت سره راورېږي. دې وجې نه محترمو خوش نصیبه انسان هغه وي چې په دغه میاشت کې ځان ته د مغفرت اسباب برابر کړي. بدقسمت انسان هغه وي چې هغه په دغه میاشت کې ځان لپاره د تباهۍ اسباب برابر کړي، د ځان لپاره د هلاکت او د بربادۍ اسباب برابر کړي. حدیث د جبریل ما ستاسو په وړاندې عرض کړی، نبی رسول الله وفرمایل فلما ارتقیت الثانیه، هر کله چې په دویمه پړوي باندې وختم جبریل راغی ویل بعودا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، هلاک دي شي، تباہ دي شي، برباد دي شي هغه څوک چې د رمضان مبارک دغه میاشت بیا مونته بې خپل ځان په الله ونه بخو، د مغفرت اسباب یې ځان ته برابر نه کړ. دې وجې نه محترمو دې میاشت کې عبادات زیات نه زیات کول پکار وي، او به یو خصوصي عمل په دې میاشت کې اگر تراویح وي. بدقسمتي نه دویم کال دریم کال زمونږ په ملک کې زمونږ په وطن کې ثبت نګر خلک دغسې راوتي دي چې هغه د خلکو په زړونو کې شکوک پیدا کوي، شبهات پیدا کوي، کله د تراویحو نه، کله د لمونځ نه، یعنې د عباداتو نه د خلکو د متنفره کولو کوشش کوي. دغسې فتنې دا د حکومتي وخت کار وي چې دا کنټرول کړي دغسې فتنې. لیکن تاسو ته پته ده زموږ ملک دغسې حالات دي. نن په ټوله دنیا کې که تاسو وګورئ، خصوصا زموږ په دا ملک کې دلته دین لومره لاوارثه دی. یقین وکړه تر خوراک به یو څیز کې یو څوک ملاوټ وکړي ته وګوره پولیس پسې راورسېږي. یو وتایي ډاکټر او حکیم کینی هغې پسې پولیس راورسېږي، لاس کې ورته تړۍ واچوي. لیکن زمونږ په دا ملک کې خلک په دین کې ملاوټ کوي. زمونږ په دین کې په ملک کې خلک د دین د تباهۍ او بربادۍ کوشش کوي. یقین وکړه زمونږ حکمرانان په هغې باندې خاموش دي، دلته هر څوک څه کوي. دې وجې نه محترمو یو فتنه هغه د مولانا شاکر د بدې وخت کې مخکې به یو جګړه جوړه وه، تراویح 10 رکعاته دي که 8 رکعاته دي، اوس هغه پکې بیخي چوټي ورتله. او هغه ظالم د مونځ په حوالې سره دومره په بېباکۍ سره لګیا دی، هغه وایي ستا د مونځ ته ضرورت دی. د مونځ هغه بیانات د هغه خبرې چې واوري، یقین وکړه مسلمانانو کې هغه معمولي عمل چېرته د مونځ پاتې وو، چېرته د دعا پاتې وو، چېرته د تراویح پاتې وو. هغه ظالم پته نه لګي پخپله یې کوي که نه په مسلمانانو کې هغه بېلمازي پیدا کړه، خلک یې تباهۍ طرف ته روان کړو. یو فتنه هغه د تراویح په حوالې سره وه. د تراویحو نه هغه انکار کوو. تېرو ورځو کې ما هغې ته څو کلیپونه په جواب کې ریکارډ کړل، الحمدلله جواب کې هغه خاموش دی. لیکن نن جمعه زه په هغه حوالې سره 2-3 خبرې ستاسو په وړاندې رسوم، ځکه محترمو کله چې فتنې راپورته وي خلک چې په مسلماتو باندې حملې کوي، هغه وخت کې بیا موږ د منبرونو نه فضایل بیانوو، یقینا دغه وخت کې به علما د امت ذمه دار ګرځېږي.
دې وجه نه موږ خپله ذمه داري ادا کوو تاسو ته یې درښایو چې دا یو مستقل حیثیت لري یو شرعي حیثیت لري 1400 کاله د مسلمانانو په تعامل سره راغلي باقي څوک یې کوي څوک یې نه کوي زور ورباندې زمونږ نشته دی اخو آخرت سره الله تعالی ورسره به حساب کوي بره محترمو د رمضان مبارک میاشت چې راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډېر ترغیب ورکړ مسلمانانو ته مخکې زموږ یو اوږد حدیث د حضرت سلمان رضی الله عنه ستاسو په وړاندې لوست او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من تقرب فيه بخصلة چا چې په رمضان مبارک کې یو عمل وکړو من خیر کان کمن ادى فریضه فيما سواه په رمضان مبارک کې تا یو نفل وکړو دا رب ذوالجلال ته په فرض باندې قبول دی لکه په عام ورځو کې چې دا فرض ادا کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم من ادى فریضه فيه کمن ادى 70 فریضه فيما سواه په دې میاشت کې دا فرض ادا کړل په عام ورځو کې په عام میاشتو کې لکه یا فرض شری کړي یعنی په دې ورځو کې الله په یو نفل د فرض ثواب درکړي او په یو فرض باندې او یا فرض ثواب درکړي اوس تاسو چې تراویح نه تر باندې کوي روزانه تر شل رکعاتو پرېستانه نه خلاصي ترغه انکار درته نه بوزي او دغه میاشت مبارک راځي نبی له صلوات عائشه رضی الله عنها فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل رمضان شد مئزره رمضان میاشت براله نبی له صلوات والسلام خپل ازار خپل لنګ پرتګ به مضبوط کو کلک به کو ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ به نبی له صلوات والسلام بسترې ته نه راغلو کو خپل بیبيانو خواته پر شپې هم نه راغلو د شپې هم د آرام لپاره خپل بسترې ته نه راتلو تر دې پورې چې رمضان مبارک میاشت تېره شوه دا میاشت به رب ذوالجلال ته په عبادت کې تېروله او یو بل روایت کې ام المؤمنین فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل رمضان تغیر لونه دا د رمضان مبارک میاشت به داخله شوله دا عبادت به دومره زیات کوو چې دا رنگ مبارک به د زیات عبادت د وجې نه بدل شو په رنګ کې خلک وایي که نه پلانکې دا رنګ ډېر خراب شوی دی لکه چې ډېر سخت والی تغیر لونه د نبی سم رنگ وکثرت صلاته منځ کې به زیادت راوستو نبی علیه الصلاۃ والسلام نوافل سنن فرایض واسی مغدي وابتهل فی الدعاء واشفق منه په دعا کې به ډېر زیات زاری کوله په دې میاشت کې او په دې میاشت کې به ډېر زیات غالب شو او یو بل روایت کې راځي د خپې مبارک به وپړسي د شنې وشو او ولې فرمایي ورمار دې الله رسول تعالی بخلې نه ورمان دی چې عائشہ الله بخله نو زه به شکر گزار بنده جوړ نه شم زه یو بخنه مزه شرط کینم دا د الله پیغمبر چې هغه د بار ده هغه جنتی او هغه په جنتی کېدو کې شک شوبه نه او هغه عبادت ده زموږ عبادت هغه یو تراویح دي الله تعالی دې غزالوان تبا کې مسلمانانو باندې غیرم چټي ورکړي بهر زرا زم هغه سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې تراویح کړی هم دي او مسلمانانو ته راغی ترغیب او ورکړي روایت چې په دې سلسله کې موږ ګورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریش په با جماعت کړي دي په جمع سره کړي جماعت تر راغی ګڼ راځم شولا او د روایتو کې تصریح موجود ده نبی علیہ السلام د ماسوتن د منځن روستا د کېدو نه مخکې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې په جمع سره په ګڼ جمع سره په ګڼ جماعت د مسلمانانو سره د ادا کړي دریش په یو بجمی سره کړی وي سلورم شپر به روانه وته ول خشیت و ایوب علیکم زویر دم چې نه الله دا سلسله پتا سو پرس کې او به تاسو کولای نشئ خو به ځان د کړي دي د سیمه چې پریخي د تاسو وګورئ دا دریش په باجماعت چې کومه سلسله کړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعات کړي دي کله چې باجماعت کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم شل رکعات کړي دا زما سره د حدیث یو لوی کتاب د مصنف د ابن ابي شیبه جلد 5 صفحه نمبر 225 بعض خلک یې نه د ګیړې نه لګي خبرې کوي کله دا توفیق ورته نه ملاويږي چې کتاب اوچت کې راغی نه روایت وخایي ما کولای شو تاسو ته دغه سی وایم خو زمون بعض ورونه دا وین تسلی نه کیږي دغه دا د مصنف د ابن ابي شیبه دی د دې دریم جلد دی د دې صفحه نمبر 225 کې ابن عباس نے فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان مبارک کی 20 رکعات تراویح وکړي او سره بھی تراویح او اندر سے د یو بل کتاب د تاریخ جرجان د امام سهمی رحمه الله
427 هجری کې وفات دی. د هغه زمانې سره د دې زمانې څوک نه دی. جابر رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په رمضان کې راووتو د درې شپې 16 رکعاتې کړیو 20 رکعاتې کړیو. عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في رمضان فصلى الناس 24 رکعاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی 24 رکعاتې با جماعت وکړه، 4 رکعاتې فرض وکړه، 20 رکعاتې تراویح وکړلې او اوتر بثلاثه او 3 رکعاتې ورسره وتر وکړه. د دې صفحه نمبر 317 ده. او په دې باب کې به روایت ګوري د سنن الکبرى د امام بیهقی رحمه الله دی. د دې دویم جلد صفحه نمبر 496 کې دې ذکر کړي ان ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان في شهر رمضان في غير جماعت ب20 رکعات. نبی علیہ السلام چې بغیر د جماعت نه وکړي، بغیر د جماعت نه نبی علیہ السلام 20 رکعات تراویح وکړي. او ذکر وکړو په دغه باب کې الحمدلله تقریبا 15 مرفوع احادیث ما کتابونو کې نشاندهي کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت سره بغیر د جماعت نه هغه 20 رکعات تراویح کړې دي. یو خبره. دویم دلته بعضې خلک دا غلط فهمي خوري وایي نبی علیه الصلاة والسلام خو صرف 3 شپې کړې دي، نه دي کړې. نه، نبی علیه الصلاة والسلام 3 شپې با جماعت کړې دي، بې ځان نه کړې دي او ځان له هم کړی دي. صحابه کرامو هم بیا کړی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی 15 صحابه ته ولاړو، شپږل ته ولاړو، یول ته ولاړو، چا په جمع سره کولی، چا ځان له کولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور باندې خاموش شوی دی. د مسند احمد د حدیث نمبر د 26307 عائشہ رضی الله عنها فرمایي کان الناس یصلون فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان باللیل اوزان. و خلق چې رمضان مبارک په میاشت کې د نبی علیہ السلام په جمعات کې هغوی ځان له جدا جدا تراویح کولی. یکون مع الرجل شیء من القرآن فیکون مع النفر الخمسة او الستة وقل من ذلك او اکثر فیصلون بصلاة. 15 به هلته ولاړو، شپږ به هلته ولاړو، چا ته به قرآن حافظ به و هغه پسې به خلک ولاړو په تراویح کې به پسې قرآن اورو. او بیا شارحین د حدیث لیکي دا د اوضاع په دغه کې وایي متفرقین او ځان نه ځان نه د جماعت په سلسله کې د خلک ولاړو دا مسلک. او په دې باب کې یو دویم روایت ابو داود جلد 195 کې دی کان الناس یصلون فی المسجد فی رمضان اوزان. خلکو به هغه ځان له یعنې با جماعت دغسې سلسله نه وه چې ټول به یو کاري پسې راجمع شي، البته ځان له ځان له کېدی. او دریم یو روایت په کتابونو کې موجود دی. ابو هريره رضی الله عنه راوی دی معرفت السنن والآثار جلد 6 صفحه نمبر 39. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شپه راغی، صحابه کرام څوک ځان له ولاړ دي، څوک په جمع سره ولاړ دي، څوک زیات څوک کم ولاړ دي، ځان له تراویح کوي. ځکه نبی علیہ السلام با جماعت سلسله د دې یې پرېږه واسه نه فرض جي فرضیت حد ته ونه رسي. او روایت کې راځي قد اصحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تایید وکړل رسي ولم يكره ذلك. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بد ونه ګڼل. اوس تاسو راشئ دغه منکرین حدیث وګورئ ته شوبه وراچئ. نبی علیہ السلام 3 شپې کړي دا سنت نه دي، بس نه بل منځ دی کوو دی نو سنت ویل کېږي. ځکه اول نمبر موږ خپلو طالبانو ته چې کله وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت او حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حکم وکړو، یو خبره وکړله، یو. دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمل وکړو. دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي وکړو، صحابه وکړل چې هغوی یو کار کوي ور باندې خاموش شو، دې ته حدیث ویل کېږي، دې ته سنت ویل کېږي. یو. دویم نمبر که په دې باب کې تاسو راشئ، یو نبی علیہ السلام خپل با جماعت هم کړي دي، بغیر د جماعت نه هم کړي دي، او صحابه کرامو کړي دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور باندې خاموش شوی دی، با جماعت هم کولی، ځان هم کولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلی دی ور باندې خاموش شوی. دویم نمبر کې تاسو د سنت تعریف ته راشئ. العرف الشذیذ صفحه 309 کې امام کشمیری لیکي وایي د خلفای راشدین او ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم دا وایي سنت هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو په شان سنت دی کما فی الاصول لأن السنت سنت الخلفاء وسنت علیه السلام. سنت دا د نبی علیہ السلام سنت د ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم طریقې ته سنت ویل کېږي. او دویم علاوه سنن کې علامه عثماني جلسات 79 طریقې لیکي سنت هغه د ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم او الخلفاء، هغې باندې نبی علیہ السلام همیشوالی وکړي
یا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلفای راشدین نه یو کس ابوبکر وکي عمر وکي عثمان وکي علي وکي رضی الله عنه اجمعین تقت سنت ولیکي او یو حنبلی عالم دی جامع العلوم جلد 191 کې غلي کی والسنه هي طريق المسلوكه ويشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو والخلفاء. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه طریقه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور باندې تمسک کړی عمل یې کړی د مواظبت یې کړی یا ور باندې خلفای راشدین کړی د سنت ولیکي. او زمون کتابونو کې د مثالونو مشته مسلم شریف کې شته ابو داود شریف کې شته د حدیثو کتابونو دي دغه کتابونو نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابوبکر رضی الله عنه شرابی له سلويخ دوری ورکړي وي عمر فاروق رضی الله عنه اتیا دوری ورکړي وي روایتو کې راځي دا دواړه طریقې سنت دي او امت کې هم دغه روان دي. حضرت امام اعظم ابو حنیفه مسلک هم دار شرابی ته اتیا دوری ورکول شي سنت طریقه ده او دغه لپاره بنیاد هم شته. دا حدیث ګڼو کتابونو مسند احمد جلد 426 ابو داود جلد 969 ترمذی جلد 992 نور ګڼو کتابونو کې نقل نبی علیہ السلام فرمایي انه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. تاسو کې چې څوم زمانه وروسته ژوندې پاتې ډېر اختلافات به وګوري او کې براویږي ما فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. څوک دې گمراه نه کی څوک فتنهګر دي بل طرف ته ونځي علیکم بسنتی زما طریقه کلکه ونیسئ وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما د خلفاء راشدین او هدایت یافته خلفاء ابو بکر عمر عثمان دا وی طریقه کلکه ونیسئ تمسکوا بها منګولې ولګوي په دې باندې وعظوا علیها بالنواجذ په داړو په چغونه ولګوي چې داسې ستانه پاتې نشي. او دلته علماء وایي تمسکوا بها وعظوا علیها مخکې مرجع مونږ طالبانو ته وایي دوه دي زما سنت او زما د خلفای راشدینو سنت. تمسکوا بهما د تسنیه ضمیر راجع کول پکارو لیکن هغه راجع نه کو تمسکوا بها وعظوا علیها اشاره وکړه څوک زما او زما د خلفای راشدینو په سنت کې به تفریق را نه ولي چې ما کلمه د عمر نه دی ویلې د عثمان نه دی ویلې څوک دا شی ودی کې سبب د خلفای راشدینو په سنت باندې عمل دا به زما په سنت عمل نه پیژنم. نو بهرحال او د خلفای راشدینو سره کاته کړي ابو بکر رضی الله عنه دور راغی په نبی اسلام پسې فتنه روچته شو چرته چا زکات نه انکار کوو چا د نبوت دا وکولا ارتداد فتنه راځي شوی ابو بکر رضی الله عنه دور د هغه فتنو خلاف په جهادونو کې تیر شو انتظامی امور ته زیاته توجه راوونه ګرځید تراوی والامر څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم خبر پاتې شوی و خلکو جدا جدا کولې خبره حق څه پاتې شو عمر فاروق رضی الله عنه دور راغی جهادونو مو شروع انتظامی امور ته توجه مو شولا عمر فاروق رضی الله عنه هغه چې کله وکړه صحابه یو خوا بل خوا قدر څوکل ته ولر بلکې روایتو کې تصریح ده خلکو وزن نه په یو جماعت کې قاری کته څو په پنځل ته ولر درې بل ته ولر بلکې خلکو به خوش आवाज قاری کته عمر فاروق چې وکړه غوسه شو بل تاسو د قران نه غاني جوړی کړی دي سندري جوړی کړی دي ابی بن کعب رضی الله عنه راوغوښتو کمزورو مال ملک ابی بن کعب رضی الله عنه د صحابه کرامو کې مشهور قاری و دی راوغوښتو ورته ویل والله خلق روجي نسی لیکن په خطر کې سره قرات د قران نشي کولای ورته ویل عمر فاروق رضی الله پابندي ولګول آینده په ټول پټول راځم کیږي په وې ابن کعب پسې به 20 رکعات تراویح دا زما سره د حدیث کتاب د کوم رومان د ابن منی مستر ابن منی په حواله سره نقل کړي ان ابي ابن کعب ان عمر بن الخطاب امره ان يصلي بالليل في رمضان ابي ابن کعب فرمایي زابر رومین راو تم سرکاري فرمانو ما تقول خلق لمنز كوا ترابيه كوا إن الناس يصومون النهار ولا يصرون أن يقرؤوا خلق روجي ونزل لكن بخطر كيس رأسه قرأت نشي كوله فلو قرأت عليهم بالليل فقال يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن أمير المؤمنين الذين محيد رسول الله دور كده غسينا ده شبه جتور بيو خاري بسر أجروش ده أبو بكر دور كده غسينا ده شبه ولو مرة توفرن قد علمت ولكنه وصل ما تم پتر شي غسیدا فصلى بهم 20 رکعات ابي بن كعب رضی الله عنه ته حکم کړو هغه بیا خلکو د بار 20 رکعات تراویح کوي دا د عمر په فرمان سره اډر جاری شو په تمام اسلامي ممالکو کې ګوري نبی صلی الله علیه وسلم خو قائم کړی به شوی د پرزیت د یری با جماعت سلسله پرې خوله په سلورم شپه د جمعه ترانه خلک راځي شي
خلق ورنه تاسو کوی روایت کې راځي عمر ورنه تاسو الله پیغمبر بیګا خلق راځي مو په سلور مش پتا سور نه لای وی فرمایل خشیت و یوتب علیکم د دې یری را نغلم چې نه پتا سو د سلسله پرز به نه شي کولای اوس پرز کوم تاسو به نه لګره پینځو منځو عمر کو د پیغمبر مزاج پیژندو پیغمبر دنیا میں لاړو د پرزیت یې ختم شولا د پیغمبر د منشا مطابق صحابه کرام په یو قاری پسې دوباره راځم کړل هغه سنت دوباره ژوندې کو عمر فاروق رضی الله او سورہ رکعت کړو 20 رکعت کړو مرغری ویل پیش کړو وې نکاح دغه رنګي د موطا د امام مالک دا د دې صفحه نمبر 98 کې ان یزید ابن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعت د عمر فاروق رضی الله په دور کې معمول صحابه کرامو سو عمر حکم کړو سرکاري فرمان نافذ کړو د صحابه کرامو په اتباع سره 20 رکعت تراویح مخلوق کول او دغه رنګي یو بل روایت کې مرضی مصنف د ابن ابي شيبه د دې په صفحه نمبر 223 کې روایت ده ان يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر الرجل يصلي بهم 20 ركعه عمر فاروق رضی الله حکم کړو 20 رکعات تراویح خلق تعالی کوي نو د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې 20 رکعات تراویح کېدلې هم دغه رنګي معرفت السنن والآثار کې صاحب ابن یزید نقل کې كنا نقوم في زمان عمر ب20 رکعات موږ د عمر فاروق 20 رکعات تراویح وکولې او دغه رنګي په دې باب کې دا خو په اجماع اتفاق سره تقریبا د سلو نه زیات روایت ما را جمع کړي دي چې عمر فاروق د 20 رکعات حکم اسی تاسو یو خبره ته توجه وکړئ یو سیس به سنت نوي عمر به رضان نه نافذ کی یو خبره بل ته تاسو توجه وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 رکعات کړي او بعض خلک چول نو عمر به رضان نشل رکعات قائم کی زچلو مسلم مدلا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې 8 رکعات کړي عمر شل رکعات کوي یو صحابي کې دا جرأت نه چې باسه دل عمر تدر اختیار چا در کړي چې پیغمبر په سره بدله کم از کم دې خلکو الله قلم واسطه بیا بهر دین پس د عثمان رضی الله عنه راغی سنن الکبرى دي کې روایت موجود ده عثمان غنی رضی الله عنه په دور کې به 20 رکعات باندې صحابه کرامو عمل راغی او په دې پسې بیا د علي رضی الله عنه دور راغی علی رضی اللہ عنہ بیر 20 رکعات تراویح قاریہ میں روتا دا مصنف دی ابن ابی شیبہ سب 223 کی دی علی رضی اللہ عنہ ابی لسان علی امر رجل یصلی فی رمضان 20 رکعات علی رضی اللہ عنہ بیر 20 رکعات تراویح حکم کو اور دغه نن سنن الکبرى کی امام بیہقی نقل کړي علی رضی اللہ عنہ قاریہ نے روتا او کمه ورته کو خلکو ته 20 رکعات تراویح کوي اور پخپل باندې صحابی فرمایي دے فرمائی محمد علی رضی اللہ عنہ په زمانہ کې 20 رکعات تراویح کولې د عثمان زمانہ راړه د علی رضی الله 20 رکعات تراویح باندې وې اجماع وکړه بیا د دې نه پس د صحابه عام معمول شروع شو اجماع د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین پاګه راغله ابو بکر عمر په دور کې 20 باندې اتفاق عثمان په دور کې په 20 باندې اتفاق د علی کرم الله وجهه په دور کې په 20 باندې اتفاق د دې نه پس صحابه کرامو په 20 رکعات تراویح باندې اجماع وکړه د مولا علی خلیل مولا کتاب د مرقات د حدیث کتاب د مشکات صرف د شرح لیکل د دې جلد نمبر 3 دی صفحه نمبر 382 دی وی اجمع الصحابه على ان التراویح 20 رکعات صحابه کرامو اجماع کړي د اتفاق کړي په دې باندې چې تراویح 20 رکعات صورت دي او دغه سیده یو بل کتاب دی المغنی د حنبلی مذهب یو عالم دی هغه په خپل دویم جلد کې صفحه نمبر 366 کې لیکي د فرمایي ان یزید ابن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث خلق به 20 رکعات کول عمر په زمانه باندې علی انه امر الرجل يصلي في رمضان 20 علی رضی الله عنه 20 رکعات حکم کړو وهذا كل اجماع او بیل کې واجمع عليه الصحابه صحابه کرامو باندې اجماع کړی چې دا سنت دي 20 رکعات دي دغه دا کتاب الاذکار د امام نووي دی مشهور عالم دی د هغه زمانه تیر شوی دی دیم په خپل کتاب صفحه نمبر 191 کې اعلم ان صلاه التراویح سنت باتفاق العلماء پوښه چې صلاه تراویح د سنت دي او 20 رکعات دي په اجماع د صحابه کرامو سره وسه سیدا څنګه او بیا امام شافعی رحمه الله فرمایي ترمذی شریف
صفحه 162 جلدوں کی وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون 20 امام شافعی فرمائی ما په مکه مکرمه کې مسلمانان به مونږ 20 رکعات کول دا تابعین او تبع تابعین له هغه رسول الله 20 رکعات په جمع سره وزانم ابو بکر رضی الله عنه بیا درس عمر رضی زمانه کې به اجماع د عثمان زمانه کې به اجماع د علی په زمانه کې رضی الله عنه به اجماع د صحابه کرامو کې به اجماع اتفاق سلور مذاهب به باغی باندې متفق سور رسول کاله مسلمانان باغی باندې متفق واستو وایا زمانه پر دلیل عمر شو د زمانه پر د زمانه یو منحوس انسان شو زمانه پر دلیل عثمان شو علی شو صحابه کرام شو امام ابو حنیفه شو امام شافعی شو مالک شو احمد شو کړه دې زمانه هغه مولا د قسم دې سببونه دی ورسې نه د وسره شړل شکل ته کته وګوري منحوس شکل د شریعت خلاف او هغه ظالم زمونږ د کلمې پورې ورسېدو زمونږ د قران پورې ورسېدو زمونږ د تراویح پورې د رسول الله د والدینو پورې ورسېدو هغه ستاره د موږ د موږ د بیت د کار کوي استاره د دعا نه ورکړي دوی درې شقایق دغه ما هغه جمع کړی دي چې هغه مسلمانانو د مسلماناتو انکار کوي بالکل وزمونږ خلک د دې باور دی وایي سنت نه دي امام موری مولا فرمائی سنت تھی دے فرمائی سنت تھی امام شافعی فرمائی سنت تھی امام احمد بن حنبل فرمائی سنت تھی صحابہ کرام په اجماع کړي د سنت تھی اوس د چا ومنو د پسې روان شو د وایي پسې روان شو او دا یادو ساتئ سنت پرېښودل محترمو دې کې ډېره سخته ګناه ده حد درجې ګناه ده نبی علیه السلام فرمایي چا چې زما سنت پرېښودل ته به زما شفاعت نصیب نشي او یو بل حدیث کې راځي زما هر امتی له معافی قابل له مگر هغه څوک د معافی قابل نه دی چې زما رسول ته انکار وکړي اوس لګیا دی بل ورځ دا ورځ تېر جمعې تاسو کې به ما وره دومره په پیدا زه حیران یم دې ته رسم مسلمانان ناستې لاندې وایي دی وایي چې په شل رکعات تراویح باندې د عمر فاروق د زمانې نه واخله تر اوسه پورې مسلمانانو عمل راغلی دی ما وایي وی عمل د مسلمانانو په ګیره خرولو راغلی دی زه دا ومنم هغې د ګستاخه وجې ته وویله ګیره خورول خو یو ګناه دی حرام کار دی او په دې باندې خو به کفارو اتفاق کړی په دې باندې به ګناهګارانو فساقو فجارو عمل را رواني په دې باندې د صحابو تابعینو مسلمانانو څلورو مذهبونو عمل ته ماته وښیه بې تعامل ثابت کړی ده بس نو دا قسمه غلط قسمه اشباره محترمو تراوي او دویم دیو خلکو د اشکال بلم ذهن ته وراچي وایي یاره دا خو تهجد دی بس که ته دوه کې که سرور د یاد ساتئ تراویح جدا مونځ دی تهجد جدا مونځ دی په هغې باندې ګڼ دلایل دي زموږ محدثین چې څومره ګوري د تراویح او د تهجد جدا جدا بابونه لګوي ما تا ته واضح کوي چې دواړه جدا جدا مونځونه دي دویم نمبر کې تاسو وګورئ دا تهجد چې دی دا یو ځل فرض په مکې دوره کې بې فرضیت منسوخ شو او تراویح نبی علیہ السلام با جماعت سلسله د دې وجې نه پرېښودل چې خشیت وایي تبر حسن فرض شي په تاسو دریم نمبر کې تاسو ګورئ د تهجد مشروعیت په قرآن سره ثابت دی ومن اللیل فتهجد به نافلة لک د تراویح مشروعیت په حدیث سره ثابت دی نو د دواړو د مشروعیت څرګونه جدا جدا شو بیا دواړه یو مونځ څنګه وګرځېدو دغه رنګې تهجد همیشه د شپې په اخر حصه کې کېږي نبي علیه السلام کړي او تراویح نبی علیہ السلام صحابو تابعین حتی چې مونږ تاسو د شپې په اوله د دواړو مسنون اوقات جدا جدا دي نو بیا مونځ یو څنګه یو شو دغه رنګې تهجد کې زیاتې کمې کېدای شي ته دوه کې څلور کې شپږ کې اته کې تا ته اختیار دی لیکن په تراویح کې تعداد مقرر دی 20 رکعات پکې بیا څنګه ته دواړه یو ځای ګرځې د تهجد کیفیت مقرر نه دی ته که 2 رکعات به سلام سره کې د 3 رکعات به سلام سره ته اجازه ده لیکن د تراویح کیفیت مقرر دی 2 رکعات به سلام سره د وسیله روان دي قربای راشي دغه رنګي عمر بخاری حدیث دی عمر فاروق رضی الله عنه راغی خلکو ته اعلان وکړ ولتی تنامون عنها افضل من التي تقولون اے خلکو هغه مونږ چې تاسو راغینه ود کېږئ هغه وره دی هغه مونږ چې تاسو قائم وئ بلکې نن هم کې تلل شي سور له سوګال مسلمانانو تعامل حرمین شریفینو کې د شپې په اوله حصه کې تراویح د شپې په اخره حصه کې تهجد دواړه جدا جدا مونځونه دي یو مونځ کلم نه دی خو برحال او دلته زمونږ دغه نور فتنهګر دلته راشي زمونږ خلکو ته وایي هغه حیثیت د کمولو دپاره دې خو کوشش وکړو تراویح سنت نه دي
خدای یاد وساتئ زموږ علماء دومره پورې ولیکلي دي زموږ فقهاو دومره پورې لیکلي که یو علاقې والا پوره په پوره د تراویحو د سنتیت د انکار وکړي دا پرېږدي که اسلامي حکومت یې په هغې باندې لازم چې د خلکو سره جهاد او جنګ وکړي بهرحال دغه نور فتنهګر به هم راځي اوس مونږ خلکو ته راشي وایي یاره لاول خو به تهجد والا روایت راخلي تا ته پیش کوي دوکه درکوي د یاد وساته هغه تهجد دي تراویح نه دي هغه پوره کال کېږي هغه د رمضان مبارک سره تعلق ساتي رمضان غیر رمضان ټولو کې کېږي تراویح صرف د رمضان سره تعلق ساتي ناول خو به دا دوکه درکوي تهجد روایت به پیش کوي چې په دې اوس ونه چلي بیا به تا ته وایي وایي یاره یو سړی 100 رکعاته په 100 منټه کې زر زر کوي د دې نه دا ښه نه ده چې 8 رکعاته په 100 منټه کې خپ کلاره کلاره وکړي ورته نه تا ته اختیار چا درکړی دی چې د شریعت احکامات د عقل په بنیاد کې مې زیاتې کې وکړي دویم که زه تا ته وویل دا د ماسپښین 10 رکعاته لمونځ دی 10 رکعاته په 10 منټه کې زر زر کوي د دې نه دا ښه نه دي چې 2 رکعاته په 10 منټه کې خپ کلاره کلاره وکړي 10 روزې دي دا ځوانان د روزو خیال نه ساتي د حقوقو خیال نه ساتي او ځوانانو 10 منې سي 10 نه سي خو په خشوع په آدابو خیال ساتي د ورځې 5 منځونه دي او ځوانانو 5 مه کوئ 2 کوئ خو په خشوع حضور سره کوي اجازه به ورکړي هغې کې نه ورکړي نو دا عبارت نه دی په دې کې څنګه ځان نه کېږي زیاتې کړي بهرحال محترمو د رمضان میاشت ده 20 رکعتو ښه په کلاره ولې جلدي کې کوم الله چې تعالی دومره د صحت نعمت درکړی دی هغه الله ته ته 1 ګنټه نشي ورکولی ته سوچ وکړه دا صحت زمانه الله واغشتو هسپتالونو ته ورڅ ډېر خلک دې نشي ودرېدی که په تا دا بیماري خدای سبا ته راوستله بیا چې نشي ودرېدی او روژه راشي بیا به څومره ارمان کې کاش که ما ته بیا توفیق میلاو شي 20 رکعت تراویح وکړم مه کوه جلدي ولې جلدي کې دغه مونځ حدیث کې راځي د اسمانونو طرف ته ځي د اسمان دروازې ورته نه کولاوي واپس د څښاک چرړۍ په شکل کې راځبند شي هر موزګار مخ به وشته کېږي ورته خیرې کوي الله دې دغسې برباد کړي څنګه چې زه برباد کړم ګړو ته مونږ ګورئ قاري نو بس څومره وخي وو قاري یې ځل کوي مونږ تاسو مسلمانان یو ورته قاري سره خو غلا دی او زموږ څه جلدي ده مونږ خپل الله له شل منټ زیاتې نه شو ورکولی کوم الله چې ماله صحت راکړی دی کوم الله چې ماله د صحت والا نعمت راکړی زه خپل حق الله له 1 ګنټه نه شم ورکولی دې وجه نه محترمو زما د بیان خلاصه دا ده تراویح سنت دي او 100 رکعات سنت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعات کړي دي یوازې په جمع سره خلفای راشدین هم کړي دي صحابه کرام هم کړي دي څلور مذاهب په متفق دي 1400 کال مسلمانانو تعامل پر راغلی دی او د روزې میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت ترغیب ورکړی دی ښه په شوق سره وکړئ ښه په پابندۍ سره وکړئ یو فرض دی الله نفل دی الله په فرض باندې حسابوي الله پسې مساوي ښه ډېرې ښه په شوق سره وکړئ په محبت سره وکړئ پته رالګي بل روزه به بیا زموږ نصیب شي که نه به شي څومره خلک به چې موږ سره 13 روزې کې ورن نشته دی څومره خلک دي چې په دې روزې کې بلې روزې له به نسبت دی د دې وجه نه ښه په پابندۍ سره وکړئ او د خلکو دې قسمو وسوسو 1400 کاله کې زموږ کوم دین راغلی دی دا صحیح دی په دې ایمان وساتو دا چې د خپلې ګېډې نه لګیا وي که نه لور به ته وګورې شکل ته وګورې قسم دی د شریعت مطابق هغه شکل نه دی د سره نو دا ما ورته د شریعت بیانوي په خدای که دا په قرآن پوهېږي په خدای که دا په حدیثو پوهېږي دا څوم کار دی موږ ورته لګیا یو د میډیا په ذریعې خلک موږ هم راکوه راځه موږ سره کښېنو یو نشست به وکړو خبرو ولۍ ماحول کې علمي ماحول کې کنځل به نه کوو بدرت جګړه به نه وي علمي ماحول کې به موږ تاسو خبره وکړو خلکو ته به موږ له مخامخ راځي نه هلته ناست دی وسوسې خورئ تېر کال و ډېر نیوزونه والا وو چې د خپلو $100 دپاره ورتلل خلکو ایمان یې ګډوډو دا ځل هم یو کس ته ورغلي وو الحمدلله هغه ملګرو بیا زموږ خبرې واورېدې خپل نیوزونه نه یې ویډیوګانې ډیلیټ کړئ نورو ته هم زه پیغام ورکوم چې خپل آخرت مه بربادوئ ګوره تر $100 دپاره د دغسې منحوسه خلکو د دغسې بېدینه خلکو خبرې ریکارډ کې عوام نه پوهېږي چې دا صحیح وایي غلط وایي خلکو کې بېدیني پیدا کېږي دا یو مونځ پاتې دی دا یو تراویح د یو روژې پاتې دي سوال درته کوم بس د مسلمانانو دا پرېږدئ دا نور مه بربادوئ د خلکو زړونو کې نور شکوک شبهات مه پیدا کوئ تعالی به الله پیسې د بل طرفه درکړي په دې پیسې مه ګټه چې د خلکو ایمان تباه کړي عقیده تباه کړي نظریه تباه کړي هغه نیوزونو پیجونو والا ته دغسې خلک مه ریکارډ کوئ دغسې خلک د امت ته مه پیش کوئ د کمزورۍ وخت دی د فتنو دور دی نورې فتنې په د امت کې خدای خاطرو کې مه پیدا کوئ ورنه ته به مړې دا مرداري به ستا په پیجونو باندې چلېږي خپل رب ته به بیا څه جواب ورکړې ذمه داري خپله ادا کړئ قوم ته خیر ورسوئ دلته لوی لوی علما موجود دي شیخان موجود دي لوی لوی مدرسې موجود دي
زمون په قوم باندې دغه ځای چې حالت دی دارالعلوم حقانیه دلته موجود ده پوره انشاءالله مدرسه دا په دې قوم دا په دې اعتماد نه کوي په منکر حدیث باندې اعتماد کوي چې په قرآن حدیث نه پوهېږي ما ورته څو پېرې ویل مخامخ زموږ سره کښېنه او بیا ورته وایم دلته مې سوال درته کوم مه ګمراه کوه راخله تاکي که دومره جرأت یې مونږ سره یو ځل برای راست کښېنه دا د میډیا په ذریعې کښېنه دلیل په دلیل باندې خبره کړو ستا شکل مونږ د ټولو دنیا ته ور وښیو بهرحال په خپل دین عقیده باندې کلک اوسېږي مطمئن اوسېږي الله دې مونږ د هر فتنهګر د فتنې نه محفوظ وساتي واخر دعوانا